ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه په شکور کې موجود یم او په شکور کې بیا د شکور د چوکۍ بالکل وړاندې مخامخ چې کوم دی خبرې اترې کوو. دلته کې سهار فایرنګ شوی دی او فایرنګ ولې شوی دی د دې خلکو د وینا مطابق بلکې جانزیب حاجي صاحب و چې دلته کې کم تحصیل ناظم دی. حاجي صاحب لږ راشه نو په دې باندې یو څو خبرې چې کوم دی د دوی سره خو کول غواړو. جانزیب حاجي صاحب دا ځای کوم ځای کې وشوې؟ دا چې دا مخامخ جمال القرآن لیکلی دی د دې نه لږ شانتې ور مخکې دا دغه پټی دی چې مونږ په لیز باندې کوم اخیستی دی. دغه ځای کې تاسو څومره پټۍ م اخیستې؟ دا اخیستی هم نه، دا مونږ په لیز باندې کړی 33 جرب دی. 33 جرب دی. څه لپاره م اخیستې؟ دا زما دلته فارم دی او هغه لایف سټاک فارم دی، نو خامخا چاره غواړي، نو ما دې باندې جوار کرل. دې نه مخکې د یو 3-4 میاشتې کېږي چې د ما ته سوال جواب وکړ چې بهی ما له 50 لک روپۍ راکړه. ما ورته دا به رسۍ واپسي په پکې کې باندې ته په دې نه پوهېږې. ما ورته ویل چې دومره خو زما وس نه کېږي او ستاسو خو د پلار برسي 30 کاله مونږ کړې ده، ستا د کور کفالت مې کړی دی. ما خو تاله دی بیخي هغه کار کوي چې ته په دې میډیا اوس نشم ویلی چې کوم کار کوي. نو ولې دې کولې دا برسي او دا کفالت او دا؟ نو دا دوستانه وه، دا دوستانه وه، دا تعلق و. دوی به راته هلته راغلل او مثال خبره مونږ به هغه مناسب چې سړی ته کښېني په حجره کې نو د هغه دا درسي کوي که نه کوي، مونږ به د هغې حوالې سره دغه کوو. بیا دی خو زړور شو، چې زړور شو 50 لکه روپۍ اوس 2 کروړ روپۍ پر وغوښتې چې دلته ما ډېرنګ را شروع کوم. دلته لنډې کور دی، مونږ خو د شیرپو یو، نو دلته راغی مونږ باندې ډزې وکړې، مونږ خو خدای پاک بچ کړو، هغې خو خپله وسه کړې ده. نو دغه شی دی، دا تحصیل ناظم دی، فیاض نامې ده، دا یو امجد دی، ورور دی، یو وراره دی سپرلی، دا د علاقه کې ګرځي او دی دا بتې غواړي. بس مونږه دا علاقې د خلکو ریسپانس څنګه دی؟ دې علاقه کې خو کساني هم زیاته ده که نه؟ کساني ښه ډېره ده، خو دا کساني نه ده، دا کې د دې ټولو خلکو ته پته ده. دې خوا ته وګوره، دې خلکو ته پته دا کساني نه ده. ما کوم هغه زما خو په لیز باندې اخیستی دی. کسانی خو یوازې سالار نه ده کړې که نه، کسانی خو جنګو بابا کړې، زه د جنګو بابا نوسیم. کسانی جنګو کړې ده، ایدر کړې ده، محمد د میرعالم شاه کړې ده، یوازې ده را کسانی کړې او یوازې افضل خاموش کوي. یوازې کسانی خو ده نه ده که نه چې سالار صرف ټوپک اچولی او ناظم شوی دی او چې کسانی ما کړې. کسانی خو ټولې دنیا کړې ده، بته غواړي اوس. د دې به ستاسو څه ریسپانس دی اوس؟ بس دا زمونږ اوس اف آی آر هم څه وکړو؟ تاڼې ته روان یو او انشاءالله تعالی دا ملګري هم راسره ټول ځي او موږ بس هغه قانون ته جاړو چې قانون زموږ څه هیلپ کوي. صحیح. دې کې تایر څه شو؟ تایر ناظم ما دې ځای کې وکړه. صحیح ده. ګرانو کتونکو دوی د دې نه پس چې کوم دی نو تاڼې ته ځي، دا ډزې چې کوم دی دا د چوکۍ مخې ته شوي دي، دا دلته کې په دغه لیز دغه باندې شوي دي، دلته کې د دې علاقې خلکو هغه ډزې چې شوي دي ګواښان هم ډېر زیات دي. نو دغه یو صورت حال دی. 400 ده او 400 کې هر څه چلي، شیر ناپرسان دي، په دې علاقه کې غټ غټ سمګلران دي، په هغې باندې خاموشي ده، سودخواره دي، په هغې باندې خاموشي ده، نورې ډېرې مسلې دي په هغې باندې خاموشي ده، خو به دلته کې راکړه. دغه یو قصه روانه